قاسم دا څه خبره وه داسې چې دا کسان پې غوسه شو ډېر د انتها پورې غوسه یې وکړه تا خبره وکړه لږه ور لږ واړوه نو کوم ورته ور بند کړه ور بند کړي د ور بند کړي نو خبره درته کومه چې کومه خبره وه چې موږ اوس د هغې د وجې یېرېږو د ونیسه اوس وکړه زه داسې کار وکړه نه چې موږ څنګه رالو موږ دیزي ته رالو نو موږ دغه نو راورسېدو تیاره وه بجلي په هغه ټایم کې نه وه بجلي مجلي څه نه وه که نه تیاره وه او باران هم ورېده موږ چې څنګه رالو کس ته مو ویل اورې موږ پیر صاحب له رالو که نه موږ خو پیر یادولو هغه کم مزار دغه مغه سیسټم چې دی موږ د علاقې له راغلي اوس موږ علاقې له راغلي یو که نه هغه چې کوم دی او راځي چې پیر لمبوز یم نو موږ وخاندل اوره موږ ویل کو دا چېرته موږ سره پرینک کوي مذاق کوي موږ سره اورې موږ ویل کو دا چېرته موږ سره مذاق کوي نو موږ هم یو قسمه پرې شو را سره چې هلکه دا موږ سره مذاق کوي خالقان دي او موږ هم ورسره پریشان شو اورې نو ده خو وویل چې ما هم زنده پیر کے لیے نہیں آئے هم مردہ کے لیے آئے ہیں بس په هغې باندې هغه لږ نور هم غوسه شو موږ ویل کو دا چېرته اوس پرینک موږ سره مذاق شانته کې کوي نو بیا چې لږ رادې خو شوه په رښتیا موږ یو پیر سره میلاو کړو نو پیر سره چې کله موږ میلاو کړو که نه موږ سره لاس ماس میلاو کړلو یې هې پیر څه نوم یې واخیستل اورې نو موږ وخاندل ما وخاندل ها نو ما ورته ویل ته پیر یې داسې مې ورته ویل په اردو کې مې ورته ویل ته پیر یې هغه وایي ها زه پیر یم نو ما ورته وکتل ګیره میره سي نه اورې داسې د پیرۍ څه داسې ښکاره نښه پکې نه وه نو ما ورته ویل شکل سے تو نہیں لگتے اوس مې پیر ته دا وویل هغه خدای بلا خلق دي ورسره دلته ما ورته ویل شکل سے تو نہیں لگتے ما ورته په غلط خیال نه و کړی ما خو ویل کو دا چېرته موږ سره مذاق کوي خاندي را خاندي پرینک کوي را سره ګپ شپیان خلک دی هغه ای په رښتیا سیریسلی یو موږ هغه په مذاق اخیستی نو بس د هغې نه بعد قصه ورانه شوه شکل سے تو نہیں لگتے او دا خبره هم ده وکړه چې هم مردے کے لیے نہیں زندہ کے لیے نہیں آئے مردے کے لیے آئے بس هغې موږ ته غوسه او موږ شی په مذاق کړو بیا د هغې نه بعد موږ یو څو خبرې نورې داسې وکړلې موږ ویل کو دا چېرته موږ سره مذاق کوي دي خو هغه مذاق نه و هغه صحیح و اوس هم شپې دقه شان موږ پراته یو او یو پکې هغه وکړو چې وده شه او پته نه لګي څه څیز و هغه یې راباندې وسکلو یې راکاږه پوهېدم هم نه چې څه شی دي دا اوس که څه کې بس د هغې اوس موږ منو کړو هغې چغه وایي موږ هم ورسره چغه وایي کړو ای چې څه ناره هم وایي موږ ورسره ناره وو په قاسم به یې څه شی وسکو او څه عجیبه شانتې شی و الله وایي دا وسکه کاږه که نه ما خو ترې ځان پټ کړو ما دا څیزونه نه شم کولی به دی په زور وسکو په داسې ځای کې راګیر شوي نه وده کېدی شو او نه ویښ پاتې کېدی شو د ویښ پاتې کېدو د وجې نه ویښ ځکه نه شو پاتې کېدو دومره مزل هم کړی خو داسې یو دوه کې راګیر الله دې چېرته هغه زه به دا ووایم چې څوک دې مو خدای نه راګیروي